په پیښور کې په نرخزیانو یو بله وجونکې حمله شوې ده چې پکې 2 نرخزیان سخت جوبل شوي دي. ډاکټران د یو نرخزي حالت مرګونی خایي. په پیښور کې د نرخزیانو د سازمان یو مشر ارزو خان دا پیښه تایید کړي او وایي چې دا نرخزیان د جمعې په ماسخوتن د پیښور کوهاټ اډې سره نږدې د وسلوالو په یو برید کې جوبل شوي دي. ارزو خان وایي چې د جوبل شوو نرخزیانو نمونه مهک او جیا دي. یو پکې د پیښور او بل د نوخار اوسیدونکي دي. په پیښه کې جوبل شوي نرخزیان د علاج لپاره د پیښور لیډرینګ روغتون ته رسول شوي او د یاد روغتون ویا ناسم خان ویلي چې جیا نومې نرخزي 3 ډزې لګېدلې او ډاکټران یې حالت د ډاډ وړ نه بولي. خو وایي چې بل نرخزي مهک بیا په پیښه یوازې یو ډز لګېدلې. په دغه پیښه کې یوازې یو ډز لګېدلې او حالت یې ښه دی. دا چې دا برید چا کړي او پولیسو یې په ضد څه اقدام کړي د دې معلومات ترلاسه کول لپاره د اړوند د پولیس تانې سره د ټلیفون له لارې تماس نیولو هڅه وکړه خو د تانې مامورینو زنګ ته هیڅ جواب ونه ویلو. تر دې وړاندې د مارچ په میاشت کې خوم په پیښور کې نامعلومه کسانو په نرخزیانو ډزې کړې وي چې یو نرخزي پکې وجل شوی او 3 نور جوبل شوي. په خیبر پښتونخوا کې د نرخزیانو د تنظیم مشره فرزانه وایي چې په تیر کال 2023 کې په خیبر پښتونخوا کې 8 نرخزیان وجل شوي او په روان کال 2023 کې تر اوسه په خیبر پښتونخوا کې 4 نرخزیان وجل شوي دي. د نرخزیانو دغه مشري ویلي چې خیبر پښتونخوا کې 2015 نه تر اوسه پورې یو سل شپږ نرخزیان وجل شوي او په صوبه کې په خوشه 3000 نرخزیانو تشدد شوي، زورول شوي او جنسي تیری ورسره شوي او د هغې مقدمه هم در شوي دي. نرخزیان وخت په وخت دعوی کوي چې دوی ته پوره حقونه نه ورکړل کیږي او کو تشدد پر وشي وجل شي د هغې سم مقدمه او پلټنې ونشي. اول خو په دغه پیښو کې څوک نیول کیږي نه او کو ونیول شي هغه خلک بیا خوشی شي د سزاګانو نه بچ شي. خو پولیس وایي چې دوی د قانون تر مخه پلټنې کوي او زیاتره نرخزیان بیا د پلټنو په عمل کې نه شاملېږي. د بشري حقوقو د سار د نړیوال تنظیم امنسټي انټرنیشنل د شمیرو تر مخه په پاکستان کې د اکتوبر کال 2021 او سپتمبر کال 2022 ترمن موده کې نږدې 13 نرخزیان وژل شوي دي او دا په ایشیا کې د قتل کړي شو نرخزیانو تر ټولو زیاته شمیره ده. عالم خان شیرپو دلبر نیوز 400